السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن راغلی ما خپل مادر علمي ته چرته چې زما تربیت شوی، چرته چې ما حفظ کړی کتابونه مې ویلي دي. راغلی جامعه تحسین القرآن حکیم آباد ضلع نوشهره ته. دلته کې دا منظر ما وکتو، ډېر عجیب منظر دی او هر کال دوی داسې منظر جوړوي. دا څومره طلبه کرام چې تاسو ښکاري دا ټول نوافلو کې سپارې وایي. زمونږ سره زمونږ استاد محترم حضرت مولانا قاری احمد عمر مدني صاحب حفظه الله هغه هم تشریف فرما دي. هغه نه به موږ پوره تفصیل معلومات کوو چې دا نوافل څومره تعداد دی، پکې څومره تعداد کې دوی سپارې وایي، څنګه څه ترتیب دی، هغه ټول ترتیب سره دوی نه معلومات کوو. راځو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حضرت دا دومره تعداد چې موږ ته ښکاري د دوی څه ترتیب دی د سپارو اورولو او دلته کې د ودرېدو د نوافلو؟ جزاکم الله خیر. دا جی هغه طلبه کرام دي چې کوم بس کال ان شاء الله تعالی دستربندي کیږي او د وفاق المدارس العربیه پاکستان د حفظ امتحان به ورکړي. هر کال الحمدلله جامعه تحسین القرآن کې وفاق امتحان ورکوونکي طالب علمان د جمادی الاخرى په میاشت کې په نوافلو کې قرآن اوري. دا رومبني ګروپ کې چې کوم طلبه دي نو د دوی تعداد دی 118 او دې پسې چې کوم طالب علمانو ته لا پاره پاتې دي دوه یادري او غیر وفاقیان دي نو هغه ان شاء الله تعالی 36 40 لک بک چې څومره هغه بیا په بل میاشت کې قرآن اوري ان شاء الله تعالی. او دوی د سپارو څه ترتیبېږي؟ د سپارې داسې اټکل دوی اوري که نه استاد سې اوري ځان سره څه ترتیبېږي؟ نه جینا الحمدلله دی باضابطه طور باندې هر یو طالب علم په یو مقرره تعداد باندې هغه چې کم دی د سفارې یادولو ترتیب کوي. کم سے کم یو طالب علم اته ځله ځان سره سفاره وایي او په نهم ځل باندې بیا دا براه راست استاد ته اوري او په لسم ځل باندې هغه چې کم دی نو بیا دی په نوافلو کې نو یعنی به یک وخت د یو طالب علم لس ختمونه کم سے کم رواني او بعضی طلبه پکې بیا داسې دي چې هغه د دین هم زیات تعداد سره هغه خپل تعداد معلوم وي، خدا په لازمي دي او څوک 12 یا 13 یا 14 مرتبه تم رسي الحمدلله. نو دا خو چې داسې حساب سره والو دي د 118 تعداد نو خو بلا شي ختمونه راځي. او جی او دا خو 118 ضرب 10 یو کو بلا ان شاء الله تعالی چې بیا ختم وي نو تعداد به معلوم شي، بلکې د بازو طالب علمانو چې تعداد ډیر وي د تلاوت نو بیا په اخره کې د تمام ختمونو تعداد هم معلوم شي او بیا پورا د دعایه تقریب وي او پروګرام وي. اساس تاسو څه سوچي نور مدارسو کې پاکستان کې ودا چې ترتیب وي؟ یره جی غالبا کدا سي چې د جامعه تحسین القرآن فضاله وي دا د مشر قاری صاحب چونکه ټول عمر د قرآن په خدمت کې تیر شو مو واړو د 1991 92 93 د زمانې نه چې شل لس طالب علمان مفارغه ده بس دا غوي پسینه کې الله پاک دا یو دغه خیر چې بای وفاق امتحان ورکون کی طالب علمان بلازمی په نوافلو کې قرآن اوري او دا غي د لپاره دا ترتیب الحمدلله په دستور قائم دی د هغه وخت نه او الحمدلله باغې باندې طلبه کرام د دې ډېر لوی اهمیت هم ورکړي، بلکې په دې میاشت کې طالب علمان د جمعرات او د جمعې چټیم قربان کی د لپاره د دې چې بیا ورپسې رمضان را روان دی نو دا غي یو تیاریم د الحمدلله او ممکنه ده چې وي خو زما په ګومان کې نشته چې داسې په بل مدرسه کې ترتیب وي. اساس تاسو څه سوچ دې سره د حضرت چې نور مدارسو کې ترتیب شروع شي کنه ځکه دا خو رمضان لپاره هم تیاری ده، طالب علم لپاره هم یو زوري د پاسه په دباوي ور باندې او کوشش کوي چې قرآن او دلته کې غلطي نشي کولای. ما ولید د استادان زې په زې ور نه ګرځي سموره د نور مدارسو کې دا شی شروع شي کنه دا ډېر مهم دی جی، د دې ډېر لوی برکات دي. دا مشر قاری صاحب الحمدلله باوجود د علالت ناراضي چکر لګي او هر لسو سپارو کې د طالب علمانو باقاعده چې لس سپارې پوره شي د سلور استادانو ډیوټي وي بیا د لس سپارو نه بعد په دغه لسو پارو کې باقاعده د تمام طالب علمانو مضبوط امتحان وشي بیا دغه نه بعد یو لسمه سپاره شروع کیږي تر شلمه پورې دا ترتیبي نو باید چې په مدارسو کې او د وفاق او د نورو مدارسو بلا پسونو بلکې په زرا او طالب علمان د حفظ نه فارغيږي نو دا د رمضان المبارک د تراود لپاره یو بهترین پریکټیس او یو بهترین مشق ته طالب علمان ورکه زړور هم شي او هغه پختګیم الحمدلله مضبوطه شي. اسه ما خدا منظور کو د جزیره ډیر زیات خوشحال شوم خو اسه کوم ته اجازه راکوي یو طلبه کرام ته صرف د مایک داسې ونیسو کنه چې تلاوت پکې راشي. او جی او بالکل اجازه ته کوم طالب علم نشي نو بالکل نیول شي. جزاكم الله. نو زو داسې طلبه کرام دي او ګورو چې د دې تلاوت څنګه دي. ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ټول طلبه کرام چې داسې دغه انداز سره سپارې دوی وایي دغه رفتار سره دوی رواني چې نه ډېر تیز او نه ډېر سلو دا استادان تاسو ګورئ دا استادانو رانه ګرځي هر ځای کې ځای په ځای د استادانو ډیوټي وي د استادانو ګرانی وي
دا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. دا حضرت هم موسی تشریف فرما دي قاری صاحب د دې څه ترتیب وي طلبه کرام غلطي کوي کني کوي او داسې مینس کې سبق پریدي کني پریدي څه ترتیب ورګي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت دې خو ترتیب دا دی چې کم طلبه په سپاره کې دوه غلطي وکړي نو هغه سپاره موږ کمزوري لیکو ریکارډ کړي. هغه سپاره دی بیا سهار د ناشته نه پس دوباره نوافلو کې بیا وري او دوه درې اټکنې چې وکړي دوه اټکنې معاف دي په سپاره کې درې اټکنې سلور اټکنې دا سپاره کمزورې ده دا به دې سهار ناشته نه پس نوافلو کې بیا وري. الحمدلله طلبه غلطباری نه کوي. ریکارډ چې سوي یو غلطي وي دوه غلطي مونږ ته وایي چې طالب دوه غلطي وکړه یو غلطي کوئی دوه اټکنې درې اټکنې نو یو غلطي معاف ده دوه اټکنې معاف دي دنه بره شي بیا سپاره کمزورې ده. او څنګه زه تاسو ګورم تاسو هم ډیوټي کوئ دا نور استادان هم ډیوټي ورنه کوي استادان ګرځي را ګرځي ور باندې کنه زه په ځای ناست وي نو دغه خو د ناست گنجائش نشته دی. هر استاد خپل ذمہواری ده یو ډیوټي د بهر طالب علم مګرځي دغه ته وخت کې د سپاره به اوري دغه رفتار ګوري او کچره دغه رفتار تیز وي هغه ته به تنبیه کوي دغه رنګ د هر طالب علم مکمل نگرانی کوي. د رفتار بناست وي بس طالب خپل دغه بکوي نه د رفتار باقاعده اول هدایت بیان شوی دي. حضرت قاری سے محترم هدایت بیان کړی دي چې دومره داسې رفتار وتا سپاره وای دین تیز نه دین سلوم نه تقریبا هر طالب علم 35 منٹ کې یو سپاره وای دو رکعات سره سبحان الله 35 منٹ لګي دنه کم نه. نو ماشاءالله ډیر خوندور منظر دی او تقریبا څومره تعداد دلته کې دا تقریبا مونږ سره 70 طلبه د تجوید ولدي نوافلو کې دی وخت کې او تقریبا 90 دي 100 طلبه د افشو افس دي نوافلو کې دی وخت ولر دي دا هغه طلبه دي چې د افس مکمل کړي دي مطلب میاش مخ کې د سربندنه نو دی کې د دې د وفاق تیاری موشي د امتحان او 10 جنوري باندې چونکی امتحان د وفاق د افس نو په مون ترتیب داسې کو چې یو هفته مخ کې دی د نوافل نه فارغ شي نو دې کې هغه تیاری موشي او ورپسې مخ کې هفته بیا ملو شي خپل افس د امتحان لپاره تیاری بیا وکړي. ماشاءالله قاری صاحب خو نورم تفصیل سره پوه کړو کنه زو داسې دا طلبه کرام د منظر ته تاسو کتلی شي مونږ سره دا استاد حضرت مولانا قاری زبیر حقانی صاحب قاری زبیر صاحب حفظه الله قاری زبیر صاحب تاسو ماشاءالله نگرانی ټوله تاسو سره تاسو سوئی ښکلی منظر دی. अल्हम्दुलिल्लाह ये मंज़र तो बहुत ज़बरदस्त है और ऐसा मंज़र नवाफिल वाला और इस तरह का कुरान पढ़ना मैंने तो कहीं और मदारस में तरतीब नहीं देखी और जिस तरह अल्लाह ताला ने जामिया तहसीन कुरान के तलबा को ये तरीका और ये नज़्म व ज़ब्त जो दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फ़ज़ल है बहुत ज़्यादा फ़ज़ल है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुतलबोन औरेदल शमा आओ जी बिल्कुल तासु औरेदल ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ما شاء الله تاسو دا منظر وکړو اخر کې د یو ریکوست بل کوم کوم مدارسو کې هم چې داسې پروګرام وي داسې ترتیب وي کمنټ کې لیکلی شي چې کوم مدارسو کې دا ترتیب دی او هغه علما هغه محترمین حضرات هغه قرا حضرات چې هغه دا منظر خوند ورکړي او دا منظر به خلک دلی وي هغه استادان هم ولیکي چې دې لپاره نور سنوي نوي نظمونه نوي ترتیبونه پیدا کول پکار دي ترتیب ورکول پکار دي او چرته داسې ترتیب روان دي. الله بامان.